السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، زه یم ملک طاهر ستاسو خدمت کې ستاسو د یوټیوب چینل فکر آخرت نه. ملګرو، زموږ د چینل فکر آخرت یو پروګرام دی تبلیغي کارګزاري چې په هغې کې موږ د مختلفو ملګرو نه تبلیغي کارګزاري رالو او ستاسو په خدمت کې پیش کوو. په هغې کې موږ سره نن زموږ یو ملګری دی چې د هغوی د بیرون ملک د 7 میاشتو سفر دی، د هغې کارګزاري د دوی نه اورو. راځئ ملګرو. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم. بس د الله شانه مهرباني چې الله پاک موږ له توفیق راکړو د 7 میاشتو جماعتو د 400 او تقریبا 9 مرګرو 10 مرګرو یو مرګر بیمار شو. زمونږ ابتدایي چې دلته پاکستان کې وه او پنجاب کې تشکیل نو الحمدلله دلته تشکیل شو د 12 ورځو. نلته لاړو الحمدلله 3 جماعتونو کې کار وکړو او یو جماعت ته چې لاړو نلته لومبي جماعت ته چې څنګه ورسو نو په بورډ لګېدلو جماعت ته پاس چې دلته تبلیغي جماعت راتلل منع دي او بس چې څنګه موږ ورسو نو بس ورته د جماعت کولو ډایرکټ جماعت ته لاړو. ملګري کېناستل چې کوم ملګرو اودسونو هغې نفل وکړل، نور ملګرو اودسونه وکړل. بیا داسې کار وشو چې تعلیم حلقه ولګېده، ګشتونه وشو. د ماسپښین لمانځه چې څنګه لږ شېبه تېره شوه یو کس راغی چې د جومات ته بار شي. نو بس مونږ بیا هم ورته ویل څنګه بار شو، دلته کلي مو نه مني خلک. بس خو لاړو. بیا د ماسپښین مونږ ملګري لاړ اذان یې وکړو. نو هغې کې خوا کې چودري حجره وه، هغې کې ملګري ورل لمانځه دپاره چې لکه لمانځل راځئ. هغه چودري زوی و یا یې په خپله چودري و. نو هغه راته ویل چې یاره دغه دی دلته اذان چا وکړو. موږ ورته زموږ ملګرو تاسو صلات ولې ونه وې؟ نو موږ ملګرو ته څه خبره وبره ونه کړه. بیا وایي تاسو چې جومات ته ځنه کېدی په بورډ څه لیکل نه شوي. نو موږ سره ملګرو هغه ورته چې موږ په لیکلو باندې نه پوهېږو څه لیکلي دي. نو هغه راته وویل چې دغه شان دلته خو موږ جومات نه پرېږدو. بیا ورسره موږ خبره وبره وکړه چې موږ راغلي وو، ستاسو مېلمانه یو، لمانځه له راځئ. نو هغوی ویل چې تاسو لمونځ وکړئ، موږ تاسو سره لمونځ نه کوو. بیا موږ رالو، ځان له لمونځ وکړه، خپل جام هم وکړه. ماسپښین نه پس بیا یو 7 کسان هغوی هم راته ویل لاړ شي. په دې خبره کې د مازدیګر شو. مازدیګر نه پس موږ څنګه ګشت وکړو، سړی راغی او هغه وایي د جومات ته بار شي، که نه زه به ځم رپورټ به وکړم او دا به وکړم او ګلان نه بیا به موږ دا بس سلوک پر سره وکړو. هغه بیا موږ داسې کار وکړو چې بس موږ ورته ښه زه ځو جومات ته بار، خو موږ به لمانځه جومات ته راځو. هغې وایي زه بس ټیک چې لمانځه راځئ خو جومات کې مې راکړي، بار هر چا سره میلاوېږي. موږ راووتو بار د جومات څنګه راووتو، بسترې داسې دروزه شان پراته وه، په هغې مې بستره کېښودې او اودسونه مو وکړل. څنګه مو اودسونه وکړل بس یو کس راغی جومات ته یې تاله واچو. بیا موږ لاړو، بس هلته هم دروزه کې ځان له ځای سم کړو، مازدیګر لمونځ مو وکړو، هلته هم د ګشه دا بر سبل ګشه مو وکړو. په لاره به چې څوک تېرېدل نو زموږ زیات تبلیغ شروع شو. بیا ماسټر لمونځ موږ هلته وکړو. بیا چې ماسټر لمونځ هم څنګه وکړو نو دغه زرانه راغلې، کور داسې نږدې و. هغوی زموږ د بیټک ته بسترې را دننه کړي، دا خو ډېره زیاته یخني ده او دغه وکړي. موږ ورته زموږ مشوره کوو. بیا چې دغه ځای کوم ځای چودري و نو د هغه تره زوی را بس راغی، هغوی زما حجرې ته راځئ یا جومات ته راځئ، دا خو ګوره یخني ده. ناست و را سره تقریبا 9 بجو پورې موږ سره هغه ناست و، دا خبره یې کولې، هغه ته ترغیب ورکوو. او غټه محله وه او تقریبا یو 25-30 کور پکې وو او یو قسم جومات ته اذان هم پکې نه کېده او موږ یې جومات ته نه پرېښودو. بیا چې ماسټر لمونځ هم هلته وکړو او بیا تعلیم وشو. بیا دغه وشو نو بیا چودري ته ډېر محنتونه کول. موږ ورته چې کوم تره زوی بارګړ هغه به موږ جومات ته درنه کوي، یاره راشي. نو هغه راته وایي نه موږ ماته اجازه غوښتې. بیا ورته زموږ امیر صاحب وایي چې یاره داسې کار وکړه چې موږ به دې جومات کې 3 ورځې تېروو. هغه وایي 3 ورځې زموږ خو 3 شپه وکړي. بیا موږ لاړو ملګري ځان هم شپه وکړه. بیا الحمدلله سهار همغه چودري موږ خو بیا روټۍ موټۍ پروګرام نه وکړ. نو چودري لاړو، کور نه یې پیروړو، چای هم پخه کړه. بیا وده شو، مارګرو تهجد وکړل، نفل تلاوت دعاګانې وکړې. سهار بیا موږ دغه بیا راغی کس، بیا موږ دغه جومات ته بل ځای ته لاړو شیراني ته لاړو. هلته الحمدلله ډېر ښکلی کار وشو او د کال 7 میاشتو جومات هم الله پاک تیار کړ او اجتماع جوړ د هغې نه ته ارادې وي. جومات نومونه مو ولیکل، جومات برابر شو، امیر مقرر کړ. د سیروزي جومات ته 4-5 جومات الحمدلله ووتل. د هغې نه پس بیا چې رالو بیا کارګزاري بیا لاړو کراچۍ ته. کراچۍ کې هم تقریبا 2 میاشتې هلته تېرې کړې او 19 جوماتونه الحمدلله د سیروزي ووتل او 16-15 جوماتونه 4 میاشتې نقد الحمدلله ووتل.
کراچۍ اجتماع وه د هغې نه موږ سره په خپل اجتماع کې شرکت وکړ هغې نه لاړو او بیا تقریبا 4 جوماته د کال لپاره یو دې کې اندرون 3 اندرونه یو بیرون دپاره نغ لاړل بیا لاړو موږ یوګنډا ته یوګنډا کې الحمدلله دوبۍ ته لاړو دوبۍ نه بیا کینیا ته کینیا بیا یوګنډا ته ورسېدو هلته مرکز ته لاړو 3 ورځې مې تېره کړې مرکز سره خوا کې مسجد و هغې کې الحمدلله مشران چې کوم د ملک کاغذونه کاروي وي هغې برابر کاغذونه راله وکړل بیا د هغې نه لاړو موږ تشکیل وشو تقریبا بس ټول ځنګل ته وي ځنګل وي الحمدلله خو ډېر زبردست خلک غټ کلي به وشل مسلمانان به وکړي په هغې ټول به عیسایان وو خو استقبال ته به ولاړو ډېر به خوشحالېدل زموږ خبره بیا ډېره ښکله مسلمان سره خبره کوله ټول به رانه عیسایان ته ګیر چاپېر شو او د هر یو زړه کې چاهت و چې یاره زه مسلمان شم او هر سړی به راته موږ ته دعا کوه موږ سره به ډېر ښه سلوک کوو امن و پکې ډېر ښه خلک وو او زړونه تک تور خو زړونه یې صفو الحمدلله هلته 19 مساجدو کې کار وشو او 19 مساجدو کې تقریبا 194 کسان ناصر ووتل یو جومات پکې 4 میاشتې ووته او بل پکې تقریبا دا نور د شرعي او د سیروزي جوماتونه او الحمدلله 35 کسان مسلمانان شو او خلک خو زیات مسلمانان کېږي خو مشران منع کوي زموږ مشران د الله پاک زندګۍ کې برکت واچي هغه دی وجه چې موږ په خپلو سترګو ولیدل چې هلته بیا تربیت نه کېږي ځکه چې مدرسې نشته عالمان نشته او چې کوم مسلمانان دي هغې هم ډېر زیات کمزوري دي دین لحاظ سره نو دغه الحمدلله مشرانو چې داسې مسلمان باندې محنت وکړي چې مسلمانان په خپل دین باندې دغه شي نو په خپله به ټول خلک اسلام ته راځي نو موږ وایو چې لکه موږ خو دا نه پیسې هم لګو موږ به دلته پاکستان کې خو جم په خپلو سترګو باندې ولیدل نو بل دا چې موږ به ګشت کې ووتو اکثر به راسره عیسایانو ګشتونه کول ګشت په څو نو سهار به م چې اوس کله ماسپښینه پورې به مسلمان کور ته ورسو دا نه به لرې مسلمان کور او بیا هلته به چې واپس رانو همغه عیسایي موږ سره دوباره مازدیګري له راورسېد او بل دا چې ډېر زیاته غریبي وه پکې مسکینانو غریبانو کپړې به هم داسې ګډې وډې وي خو الحمدلله ډېر ښه خلک وو نو زما ملګرو درخواست دی که خیر چې دا خو کار بل نبي راتلو نشته الله نشانه دا کار زموږ په ذمه لګولی زموږ ستاسو یقین چې حضور صلی الله علیه وسلم آخري نبي دی زما ټول مسلمانانو وروڼو ته درخواست دی چې د الله شانه په لار کې 4 میاشتې کې خیر ولګو او دا کار د خپلې زندګۍ مقصد وګرځو ټول خلک زموږ ته تیار دي زموږ لکه شان د بچو قرباني د بیبي قرباني د وطن د کلي قرباني به وشي الله شانه په دې هدایت فیصلې کوي زما ټول وروڼو ته که خیر درخواست 4 میاشتې انشاءالله ولګوئ او دا که خیر انشاءالله د خپل زندګۍ مقصد که خیر جوړ کړي او د الله په ډېره زندګي الله راکړې ده د الله په لار کې د 4 میاشتې هېڅ هم څه نه وي 4 میاشتې څه خو 1 2 3 4 بیا به که خیر انشاءالله کار کوو انشاءالله الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي الله دې قبول کړي